الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. په تیر رکو کې دغه سب مخکې رکو کې موږ ویلي وو چې د اعمالو د قبولیت لپاره اراده نیت دغه صورت یې تصحیح عمل تصحیح عقیده د درې شرطونو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. په تیر رکو کې بیا الله سبحانه وتعالی موږ ویل څه اهم معروفات منکرات هغه څه کیږي بیانېږي. داسې معروفات او منکرات داسې اعمال چې پر هغه باندې چې د آخرت ژوند څه دی هغه انحصار لري. هغه اعمال که انسان وکړي هغه معروفات او دغه منکرات څخه انسان ځان راوګرځي الله سبحانه وتعالی په آخرت کې د نجات ذریعہ څه کوي هغه ګرځي. په دنیا کې د فلاح ذریعہ دی، په آخرت کې د چی ذریعہ د نجات ذریعہ دی. نو هغه اعمالو کې توحید عقیده الله سبحانه وتعالی بیان کړی و، د والدین سره د احسان حکم الله سبحانه وتعالی څه کړی بیان کړی و، وآتی ذی القربى قریبان ته حق ورکول، مسکینان غریبان ته حق ورکول احکام الله پاک بیان کړي وو. نن الله سبحانه وتعالی د اوس رکو کې شپږ داسې ظلمونه چې دغه څخه د جنت چې دغه څخه انسان اجتناب وکړي د جنت مستحق جوړیږي، د جهنم څخه الله سبحانه وتعالی څه ورکوي خلاصي ورکوي. په هغه شپږ ظلمونو کې اول ظلم الله سبحانه وتعالی بیانوي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، مه قتل کوئ ستی اولادون خشیة املاق، د غربت د فقر د نیستۍ د وجې خپل اولادونه څه کوي هغه مه قتل کوي. موږ ویلي دي چې په عرب جاهلي معاشره کې هغه زنانه فرد کاسب نه بلي، فرد کاسبه څه کول هغه نه بلل، نو دغه په مال او میراث کې حقدار نه ګڼل، بلکې د ژوند حق یې دغه څخه څه کوي اخستي ساري په خاصیش. که موږ ته لاړ سو الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دی د خپل ماشومان څه کول نجونې څه کولې هغه قتل کولې. الله سبحانه وتعالی حکم نازل کړي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، تی مه قتل کوي د خپل اولادونه د نیستۍ د فقر دغه د وجې خپل اولادونه څه کوي هغه مه قتل کوي. نحن نرزقهم وإياكم، الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي نحن نرزقهم، زستی اولاد تم روزی ورکوم و ایاکم او تی تم څه درکوم روزی درکوم. دا هغه تصور اصل کې د اسلام عقیده دا ده چې رزاق ذات چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی ذات دی، روزی رسا ذات څوک دی هغه انسان دی. یو غلط عقیده چې هغه په دور جاهلیت کې هم او په جاهلیت جدیده کې هم هغه تصور څه دی هغه موجود دی چې روزي رسول دا د پلار څه د ذمہ داری د پلار به څه کوي بچان ته څه کوي ورسي انسان به روزي بندوبست په خپل څه کوي هغه به کوي. د دې په و زمانه کې دا تصور څه دی هغه ژوندی دی هغه څه دی موجود دی چې الله د رزاقیت څخه څه تصور پر انساني ارادو پر انساني فیصلو باندې راسي. نو په شلمه صدۍ کې خاص کر په اوس موجوده 20مه صدۍ کې د خانداني منصوبه بندي یا د منع حمل چې هغه جدید تصور یې سره اسقاط حمل تاسو هغه ورسېدی د شاتم دغه تصور دی چې انساني وسایل انساني دنیا باندې وسایل څه دي هغه کم دي هغه څه دي محدود دي، انساني آبادی زیاته سي دا وسایل څه کېدی سي هغه ناکافي کېدی سي. هغه ماشومان څه کول قتل کولې دوی به څه کوي پر انساني آبادی باندې یو رنګه کنټرول کابو څه کوي هغه مجلس کی. نو د منع حمل یا د اسقاط حمل یا خاندانی منصوبه بندي مطلب خوشنما ناریو تصورات دې څه کړي دي هغه بنیاد ورکړي دي. د دې مختلف صورتونه سته، په بعض صورتونو دا رنګ دي چې دا منع حمل یا اخته نه کوي که اسقاط حمل جایز کېدی هم سي دا صورتونه مي، لیکن دا صورتونه هم چې دا ناجایز دي حرام دي، دا صورتونه هم چې دا څه دي مکروه دي. په بعض صورتونو کې چې اتباع بیان کړي دي منع حمل یا خدای نه کوي که اسقاط حمل دا هغه د جواز صورتونه هم هغه څه دي موجود دي. که ماهر طبیب تا ته څه نه کي در مشوره رایه نه کي در بیا د څه دي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق په زمره کې څه دي هغه داخل دي.
نو انساني الله سبحانه وتعالى رزاق دی. الله سبحانه وتعالى د کائنات پیدا کړی دي. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انسان خو مشهور الله پکې په دمځکه باندې دابه نسته چې د الله سبحانه وتعالى پر ذات باندې لازم او ضروري د چاغه تصور ورسي هغه روزي ورسي. قدرتي وسایل هغه الله سبحانه وتعالى د انسانانو د سوچ تصور څخه څه پیدا کړی دي هغه زیات پیدا کړی دي. مسله خالي چی راځي هغه استحصال د وجي د وسایل څخه پیدا کیږي قلت پیدا کیږي. څنګه مثلا د بلوچستان مثال راوخلو. بلوچستان څخه آبادي د دې کوم وسایل دي دا په ضرور لکو ګنا د بلوچستان پر آبادي باندې دي هغه زیات دي. که د بلوچستان خلک فرض کړه د غربت ښکار دي دغه وجه نه ده چې وسایل څه دي کم دي. وجه څه ده هغه استحصال دي. افریقا راوخله هغه د غربت ښکار د غربت وجه نه ده چې هلته وسایل څه دي کم دي. هلته انساني مداخلت انساني استحصال هغه د غربت څخه جوړیږي هغه وجه جوړیږي. مثال الله خزانه دومره ډکې دي چې تر ډیره وخت انسان په دې خبر نه و چې په سمندرو کې د انساني څومره د غذا د خوراک سامان الله سبحانه وتعالی څه کړی هغه پیدا کړی دي. قرآن حکیم لحما طریا ورته ویلي دي چې هغه د سمندر د مایان غوښه په هر حواله سره تر ریډ میټ چې د پسو د غوایو د دې غوښه ده په هر حواله زیاته ذایقه دار هم ده څه هم ده هغه مفید هم ده او تر دې په زیات وافر مقدار کې خالي په سمندرو کې د انسان خوراک الله سبحانه وتعالی دومره څه کړی دی هغه پیدا کړی دي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. تی مه قتل کوئ د خپل اولادونه د شته وجې د فقرو د نیستي د وجې. الله پاک دا نه وایي نحن نرزقکم وایاهم. الله پاک څه وایي نحن نرزقهم وایاکم. الله پاک زه اول لاره دوی ته روزي ورکوم او تا ته هم څه درکوم روزي درکوم. د انسان ته چې الله پاک کم مسلمان چې د خپل بچیانو څه کوي کفالت کوي د خپل کور والا څه کوي کفالت کوي یا د ده سره غریبان څه آباد دي څومره دی د کفالت ذمه داري اخلي الله سبحانه وتعالی د عمره د روزي دروازې پر ده څه کوي د رزقو د سخاوت دروازې پر ده څه کوي هغه خلاصي. الله پاک نحن نرزقهم بې فکره اوسي ستا بچیانو ته هم روزي ورکوم ستا زیر کفالت چې هر څوک هغه ته هم روزي ورکوم وایاکم او تا ته هم څه درکوم هغه روزي درکوم. بلکې اسلام خو دا هم وایي چې انما تنصرون رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې وایي وترزقون بضعفائکم چې الله سبحانه وتعالی ستاسې نصرت کوي او ستاسې څه کوي مدد کوي او تی ته څه درسي روزي درسي بضعفائکم د چا په ذریعه باندې د کمزورو خلکو په ذریعه باندې کمزوره زنانه ده چې هغه روزي ګټي نه کمزوري ستا معصوم بچی دي ستا معذوره بچی دي هغه په ذریعه الله سبحانه وتعالی ته څه درکوي هغه روزي درکوي. هغه یتیم دي ستا زیری څه دي کفالت دي هغه په ذریعه الله سبحانه وتعالی ته څه درکوي هغه روزي درکوي. نحن نرزقهم الله پاک ته څه درکوي دوی ته هم روزي ورکوي وایاکم او دوی ته هم څه درکوي روزي درکوي. ان قتلهم کان خطئا کبیرا بېشک قتل د اولاد دا څه ده ډېره غټه څه ده هغه ګناه ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. بل ظلم چې دغه الله سبحانه وتعالی مسلمان څه کوي هغه راګرځي. ولا تقربوا الزنا الله سبحانه وتعالی نه وایي چې زنا مه کوئ الله سبحانه وتعالی وایي چې زنا ته نږدې هم مه ورځئ. د دې څخه ښکاره شوه چې هغه دواعي زنا یا مقدمات د زنا دغه سم الله سبحانه وتعالی انسان څه کوي هغه راګرځي. که هغه فحش لټریچري که هغه تصویري که هغه تحریري که هغه بېهوده سي لباسي که هغه سینمایي که هغه تیټري که هغه فرض یې که کو ایجوکیشن فرض یې که یو دی بازار چې هغه د ښځو د سړي سي ډک وي د هر لا تقربو زنا د زنا دواعي څه جوړېږي د زنا مقدمه څه جوړېږي دغه څه ته څه کوې هغه څه به ځان راګرځې او دا په غوټو ګناوو کې ده چې الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا شادي شده سړی یا زنانه څه کوي زنا کوي دا اووه مځکې اووه اسمانونه پر هغه باندې ساس دي لعنت راستي. او دغه رنګه وایي په آخرت کې به د دوی د شرمګاه څخه داسې بدبوی ولاړېږي دغه څخه به جهنمیان لا هم محسوسه کوي چې دا څومره مطلب جهنم خو د بوی ډک دی دغه بدبوی به دومره زیات دی
جهنميان ملا هم مسکي چې دا خو بیخي مثال دومره غټه ګناه الله سبحانه وتعالی ولا تقربوا الزنا دې څه مه کوئ زنا مه کوئ انه كان فاحش دا څه ده بحیایي ده د بحیایي متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت فافعل ما شئت چې ستا حیا څه شوله او ستاسو حیا فوت سو حیا ختمه سو بس بیا چې زړه غواړي څه کوه هغه کوه دلته دا دوه احکام ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق او ولا تقربوا الزنا دا الله سبحانه وتعالی څه کوي پر یو ځای بیانې په دې کې هم ډېره لطیفه اشاره چې موجود ده چې دا خانداني منصوبه بندي چې خوشنوانو مې ورکړی دي یا دا منع حمل چې هغه کنټراسپشن ورته ویل کېږي یا اسقاط حمل په ډېرو ملکو کې باقاعده څه جوړ سو قانون جوړ سو دا هم د زنا لپاره څه کوي دواعي دي لاره څه کوي خلاصي راه څه کوي امواره کوي مطلب څه سیکولر خلک چې کوم مشروع چې زنا عامي هلته خلک د اسقاط حمل جواز لپاره باقاعده څه کوي قانون سازي کوي دا چاته دا رایټ حق څه کوي او رو پرووایډ کوي دغه دپاره زنا لپاره ماحول څه سي هغه عام وګرځېږي الاسلام اولنی مذهب دی چې هغه ازدواجي تعلق دپاره صرف نکاح څه کړی ده د نکاح ما سوا هر تعلق یې څه ساتلی دی هر جنسي تعلق هغه حرام ناجایز ساتلی دي مطلب د نور اقوام تر اوسه پورې هغه که زنا بالجبر نه وي هغه څه دا زنا څه نه بولي ګناه نه بولي مغربي معاشره اوس هم زنا هغه څه نه بولي ګناه نه بولي زنا ګناه څه ټیم که هغه بالجبر وسي بیا دې څه بولي ګناه بولي بیا د قانون څه بولي خلاف ورزي بولي که په رضامندي سره دا تر اوسه پورې دې څه نه بولي ګناه او غیر قانوني کار یې څه کوي هغه نه بولي خالی مغربي تهذیب نه که د هندوستان کې تهذیب پاتې شوی دی که په بابل نینوا کې پاتې شوی دی که په مصر کې پاتې شوی دی که په قدیم ایران کې پاتې شوی دی مطلب داسې تهذیبونو په دا تهذیبو کې زنا ته باقاعده د عبادت درجه یا مقدس عمل د دې په تهذیبو کې داسې شوی دی هغه پاتې شوی دی تر اوسه پورې د دې آثار هندوستان کې لا هم څه دي هغه موجود داسې مندران شته چې پر هغه باندې څه مورتیان دي هغه ګرد څه دي داسې دي بې پرده دي په مصر په قدیم تهذیبو کې د دې آثار نمونې څه کېږي هغه پیدا کېږي اسلام اولنی مذهب دی چې هغه د انسان د نفسي خواهش لپاره صرف یو لار مقرر کړې ده هغه کومه لار ده هغه د نکاح لار ده هغه فطري لار مقرر کړې ده هغه هر مسلمان د اجازه ورکړې دي چې نکاح په ذریعه باندې ته څلور ودونه څه کوی سي هغه کوی سي لیکن د زنا هر لار اسلام څه کړې ده هغه راګرځولې ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه زنا ته نږدې مه ورځئ دا څه ده بحیایي ده وساء سبیله او دا ډېره بده لار ده بده لار څه معنی په دې کې معاشي نقصان هم دی کم سړی چې په زنا اخته سو معاشي طور به څه کېږي هغه به دیوالیا کېږي معاشرتي نقصان هم دی د خاندان بنیادي عقاید د خاندان سره هغه بنیادي عقاید چې ګرانه د کور د دې تصور په زنا کې سي هغه میټاوس خلک سره څه نه کوي ودونه کوي نه د نسبو څه وسي اختلاط وسي هغه انساني څه دی شرافت دی که دا نه معلومیږي پلانکې د چا زوی دی سلسله نسب چیرې تللی سړی په خلاصېږي نو معاشرتي نقصان هم دی معاشي نقصان هم دی جسماني نقصان هم دی چې کمی ناجوړیانې الله سبحانه وتعالی د زموږ معاشره د زنا او د ګناهو څخه وساتي د کومو ناجوړیانو متعلق چې موږ په مغرب کې تصور او موږ به اورېدو چې پلانکې ایډز ناجوړي ده دا چیرې موجوده ده په یورپ په افریقا کې څه ده موجوده ده هغه ستا د پاکستان ښارونه کېدای شي اپشن ښار هم په دا کې هم څه لري هغه وجود لري الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو څه وکړي حفاظت وکړي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا زنا له نږدې هم ورځئ دا د بې حیایي عمل دی وساء سبیلا دا څه دی ډېر بد عمل دی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دریم حکم الله سبحانه وتعالی بیانوي چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مه قتل کوئ نفس التي حرم الله چې الله پاک څه کړي حرام کړي الا بالحق مگر په حق سره د حق دلیل څلور لارې سوي دي بیان سوي دي انسان دی بل مسلمان څه کړي
ناحق قتل کړي دي قصاصا داسې کېږي قتل کېږي. یو زنانه د شادي شده د مرد شادي شده دی خوارینه کې دي زنا وکړه دا رجمن څه کېږي هغه قتل کېږي. په دارالاسلام کې سړي اسلام پرېښود مرتد سو دا څه کېږي قتل کېږي. او دغه رنګه حربي کافر دغه قتل د مسلمان لپاره څه په جنګ کې دا مخ ته ولاړ دغه قتل څه دی جایز دی. د دې حرم الله الا بالحق څه مراد حق څه مراد د څلور صورتونه دي. د څلور صورتو ما سوا د انسان قتل دا اعظم الكبائر څخه ده. په قرآن حکیم کې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. دومره سخت وعیدونه چې مسلمان بل مسلمان په کسر څه کوي قتل کوي هغه به ټکانه یې څه جهنم ده. جهنم کې به دی چیرې د همیشه دپاره. الله سبحانه وتعالی څه دی غضب دی پر ده باندې. الله سبحانه وتعالی لعنت دی پر ده باندې. ان مسلمان د انسان وینه مسلمان لهم د انسان وینه الله سبحانه وتعالی ته دومره مقدسه ده چې دا اوه اسمانونه اوه مځکې داسې فنا سي ختم سي دا زیات اهونه دی تر څه شي د یوه انسان تر قتل. او الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان په ناحق قتل کې په ژبه باندې په قلم باندې په اراده باندې په عمل باندې شریک سو په ورځ د قیامت او د پر تندي به لیکلي آیسون برحمت الله چې دا پلانکی د الله د رحمت څخه څه دی مایوس صحیح. نو اوس د قتل عام روان دي د مسلمان د انسان او د قومیت پر بنیاد باندې د عصبیت پر بنیاد باندې او قتل یو سړي کړي دغه ګرد کومبه ګرانه هغه څه کېږي هغه قتل کېږي. نو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ما قتل کوي نفس الله چې حرام کړی الله سبحانه وتعالی الا بالحق مگر په سره په حق سره. د اسلام د نفس انسان ته کوم حرمت او درجه ورکوي چې په نور تهذیبو کې دغه تصور څه دی محاله دی. مطلب د فرنګیانو د یورپي تهذیبونه چې موجوده چې دا کوم جنګونه سوي دي چې دوی جنوساید کړی دي یا فرض کړه په 9/11 یوه واقعه کې پیښیږي دغه بعد یې راځي 5 ملکونه څه کوي هغه بربادوي. یا موجوده اسرائیل چې هغه کوم قتل عام کوي نه ماشوم پرېږدي نه زنانه پرېږدي نه په هسپتال کې څه کوي مریض پرېږدي. انسان اسلام د انسان ووینې ته هغه څه ورکوي دونه غټ څه ورکوي احترام ورکوي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. که سړی ناحقه قتل سو په ظلم باندې قتل سو فقد جعلنا لوليه سلطانا بیا د ولي دپاره څه شته هغه اختیار شته صحیح. ولي ریاست هم کېدی سي ولي د مقتول ورثه هم کېدی سي. فلا یسرف فی القتل قتل بدله اختی سي لیکن دی څه نسي کولی زیاتوب نسي کولی. زیاتوب څرنګه چې دی یو مسله وکړي زیاتوب څرنګه چې دی هغه خاندان کې بل سړی مړ کړي یا د یوه قتل بجای نور انسانان څه کړي رشته داران بل څوک یې څه کړي قتل کړي صحیح. یا په پښتني معاشره کې داسې قومونه شته د هغو د کلچر د رواج څه جوړه سوې ده ژوبله ورته وایي. ژوبله معنا دا د ده غوا د ده ګامیشه د ده کور د ده باغ دا ګرد څه کوي هغه ورکاټي. مطلب دا شریعت کې دې څه نشته هېڅ ګنجایش نشته. ولا یسرف فی القتل په قتل کې به ته څه نه کوي زیاتوب نه کوي. انه کان منصورا. او دا مظلوم ناحقه چې قتل سوی الله سبحانه وتعالی د دې په مدد کېږي. ریاست به مدد کوي الله سبحانه وتعالی به مدد کوي د مظلوم مسلمان هم څه کوي مدد کوي. بل ظلم الله سبحانه وتعالی چې د مسلمان په کار دغه ظلم ځان وګرځي. لا تقربوا مال اليتيم. د یتیم مال خوړل خو لیر خبر ده د یتیم ماله به نږدې هم نه ورځي. کې ته استعمالوي الا بالتي هي احسن په دې طریقه به ته استعمالوي چې هغه په احسنه طریقه به څه کوي استعمالوي چې په هغه سره هغه راس المال د یتیم په مال ته تجارت هم کوی سي د یتیم په مال باندې ته اجاره بل شي هم کوی سي لیکن په دې طریقه به کوي چې هغه د یتیم الا بالتي هي احسن په احسنه طریقه باندې چې په هغه کې د یتیم څه نفع د یتیم څه هغه ګټي سره کوم چې
چې ماهر سړی پوه سړی چې هغه په مال تجارت کې څه کړي ولګوي په هغه کې څه راسي ګټه راسي سره خلاصېږي مطلب دا د شلمې د یویشتمې د نولسمې صدۍ تر ګوره د غټه دوکه هغه د پیپر کرنسي ده خو د یتیم مال هغه په پیپر کرنسي کې پروت وي هغه څه کېږي ډیویلیوډ سي 10-15 کاله بعد هغه حیثیت یې څه سي ختم سي که دا په تجارت باندې ولګېږي دا په دې باندې پراپرټي واخیستل سي هغه کیسه کېدای سي ویلیو ایډیشن هغه څه کېدای سي هغه کېدای سي نو که هر که تجارت کوي که هر څه پکې هغه په دې طریقې ولا تقربوا مال اليتيم یتیم مال به نه ځي ورځي الا بالتي هي احسن مګر په دې طریقه باندې چې د یتیم څه ګټه و نفع مالک یې څوک دی هغه یتیم پخپله دی حتی یبلغ اشده چې دی ورسېږي پوره عمر ته د بلوغت د فهم هغه درجې ته دی څه سي ورسېږي د خپل مال د حفاظت دی څه سي لایق سي په دې کې مفسرین اختلاف کړی دي بعضې مفسرین وایي چې هغه 14 کاله دي بعضې مفسرین 15 کاله بعضې مفسرین وایي چې هغه 18 کاله دي بعضې مفسرین نور دغه هم څه کړي دي بیان کړي دي الله سبحانه وتعالی تحدید نه دی کړی الله سبحانه وتعالی حتی یبلغ اشده چې دی څه ته ورسېږي فکري عقلي بلوغت دی څه سي ورسېږي صحیح جسماني بلوغت خو انسان 15 کاله په عمر کې څه ورسېدی حتی یبلغ اشده چې الله پاک دی په مالیاتي امور یې پوره سر څه سي خلاص الله سبحانه وتعالی تحدید نه دی کړی الله سبحانه وتعالی خبره څه پاتې کړې ده مبهمه پاتې کړې ده مفسرین څوک 15 کاله څوک 18 کاله څوک 10 کاله څه کوي هغه یادوي امام رازي رحمه الله وایي چې د عقلي طور دی بلوغ ته ورسېږي جسماني طور دی څه ته ورسېږي بلوغ ته ورسېږي حرکي طور دی څه ته ورسېږي جسماني عقلي یعنی حرکي چې تجارت په دا معاملات کې د څه سي بلوغ ته ورسېږي بس بیا به یتیم ته خپل مال څه کوي هغه به وسپاري واوفوا بالعهد بل حکم الله سبحانه وتعالی ورکوي چې وعده کوي هغه وعدې ته څه کوي هغه پوره کوي وعدې څه مراد معاهدې دي وعدې څه مراد چا سره زباني وعده کړې ده هغه د معاهده یو څه کړې تحریري شکل کې څه لیکلې ده د عددونه جامع تور دي چې په دې کې د حقوق الله د حقوق العباد ګرد صورتونه هغه څه دي هغه کې داخل دي چې حقوق الله هم وعده که الله سره ته دغه وعده کړې ده حقوق العباد الله ستا په ذمه باندې د بندګانو حق څه کړی دي هغه مقرر کړی دي هغه ګرد څه که لکه ان العهد کان مسؤولا بېشکه د هر عهد څه کېږي هغه سوال کېږي پوښتنه کېږي واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم یعنی مفسرین لیکلي دي چې دا دومره د تجارت په تجارت کې دیانت په ناپ تول کې برابري انصاف څخه کار اخیستل چې دا کشر خدای دې نه کړي د دین هغه اساس اهم موضوعات څخه موږ څه کړي هغه موږ ایستلی دي یا خدای دې نه کړي چې دا تزکیه نفس ورته وایي تزکیه نفس خلي ته نه ویل کېږي چې تزکیه نفس ته ویل کېږي ته تجارت کوي ته دیانت کوي ته سرکاري ډیوټي نوکري ملازمت کوي په هغه کې به ته څه د ناپ تول د میزان څه وساتي هغه پوره خیال وساتي اوفوا الکیل اذا کلتم د تزکیه نفس سفر دا ضروري دی چې ته تجارت کې د خپل ناپ څه پاتې کې پوره ورکړي اذا کلتم چې څه کوي ناپ کې وزنوا بالقسطاس المستقیم او ته وزن کوي وزن به ته کوي په سره بالقسطاس المستقیم په سم سیده څه سره ترازو سره ذلك خیر دا ډېرې بهتره ده او احسن تأویله او د انجام کار په اعتبار سره ډېره څه هغه بهتره ده الله تعالی دې ماته او رسول ته پر دا ویلو اورېدل دا منتفع